ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ای زما صحابه کرامو د دوو کمزورو د حقوقو ډیر خیال ساتئ، د دوی په حقوقو کې کوتاهي ونه کوئ. چرته صحابه کرامو تپوس کو د الله پاک پیغمبر کم دوه کمزوري؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو یو زنانه او دویم یتیم. د دوی د حقونو په ډیر خیال ساتئ، دا کمزوري دي، دا ستا د جواب نه دي، د دوی باندې ظلم مه کوه. د ښځې سره به هم زیاتی نه کوئ، د ښځې سره به ظلم نه کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې اول ځل وحی راله که نه، اول ځل پې وحی راله په غار حرا کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی نو خدیجې بیبي ته وی زملوني زملوني، خدیجه په ما باندې ته به راغلې د یخني راله کېږي، ما په کمبلو کې پټ کا. خدیجه رضی الله تعالی عنها په زر زر څادرې واچولې، نبی علیہ السلام په کمبلو کې پټ کړ. چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لږ طبیعت ښه شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته تپوس کوي وی زما محبوبه تاله ولې څه چلو شو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ټوله واقعه ذکر کړه. نن را سره غار حرا کې دا چلو شو، زه خو د ډېر وخت نه هلته عبادت کوم، خو نن را سره داسې وشو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورله تسلي ورکوي وی زما محبوبه، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی خدیجه زه یریږم زه به مړ شم، زه یریږم زه به مړ شم. نو خدیجه بیبي وله تسلي ورکوي وی زما محبوبه ته به چېرته بد نه راځي، ځکه چې ته د یتیمانانو خیال ساتي، ته د کونډو خیال ساتي، ته د غریبانو مددګار، نو الله به تا څنګه سپوروي او تا به بد راولي. ګوره لا قرآن نه دی نازل شوی، احادیث مبارکه نه دی راغلی، په هغې زمانه کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یتیمانانو د کونډو به ډېر خیال ساتو. د دې وجې نه ورته خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وی الله به چرې تا بد نه راولي، ځکه ته د الله د مخلوق ډېر خیال ساتي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې په ځمکې واله رحم وکړو اسمان واله په هغه باندې رحم کوي. نو خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وی زما محبوبه ته به چېرته خراب نه راځي، الله به په تا رحم کوي. او بیا یې روان کو د خپل تره زوی ورقه ابن نوفل له بوست، هغه د تورات لوی عالم دی، هغه ته به ته د خپله واقعه بیان کړي چې دا څه چل شوی. په هر حال خبره مې درته دا کوله چې د الله د مخلوق سره رحم کول، د الله په مخلوق باندې مهربانه کېدل، خاص کر د کونډو او د یتیمانانو ډېر خیال ساتل، د هغې ډېر زیات خیال ساتل، د یتیمانانو ډېر خیال ساتل، د کونډو ډېر خیال ساتل. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ای زما صحابه کرامو د دوو کمزورو د حقوقو ډېر خیال ساتئ، د دوی په حقوقو کې کوتاهي ونه کوئ. چرته صحابه کرامو تپوس کو د الله پاک پیغمبر کم دوه کمزوري؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو یو زنانه او دویم یتیم. د دوی د حقونو په ډېر خیال ساتئ، دا کمزوري دي، دا ستا د جواب نه دي، د دوی باندې ظلم مه کوه. د ښځې سره به هم زیاتی نه کوئ، د ښځې سره به ظلم نه کوئ،
ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې چې الله د بندګانو د حقونو متعلق تپوس کوي نو د سړی نه په د ټولو اول د ښځې متعلق تپوس کوي. حقوق العباد کې به د ټول نه لومبې تپوس چې د سړی نه کېږي نو د ښځې متعلق به کېږي. الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ای بنده تاله زما دا بندۍ زما په نوم باندې حلاله شوې وه د دې سره دې ظلم کړی دی او که انصاف دې کړی دی. ځکه نکاح چې مونږ تړو که نه نو داسې وایو که نه تا قبوله کړې ده په نکاح شرعي محمدي سره نو زما دا بندۍ خو تاله حلاله شوې وه زما په نوم باندې ظلم دې ورسره کړی دی که انصاف دې ورسره کړی دی. نو د قیامت په ورځ به په حقوق العباد کې د ټولو نه اول تپوس د خاوند نه د ښځې متعلق کېږي. د ښځې سره به ظلم نه کوي. ښځه د خاوند سره د مټ د اړولو نه ده د خاوند د جواب نه ده هغه کمزورې ده. نو دا نه چې دا ستا وینځه ده ستا نوکره ده په کور کې دا ستا د ژوند ملګری دی دی به ډېر خیال ساتي دی باندې به ستړي راځي دی باندې به تکلیفونه راځي دی ته به تسلي ورکوي. الله ته مضبوط پیدا کړی هغه کمزوري پیدا کړې ده. الله ته مضبوط دی له پیدا کړی چې دی کمزوري ښځې له ته تسلي ورکړي. ته الله دی له مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې ښځه باندې ظلم وکړي. ته ظلم له نه پیدا کړی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی د دوو کمزورو متعلق د الله نه ویریږئ د دوی د حقونو ډیر خیال ساتئ یو ښځه او دویم یتیم. یتیم د یتیم سره به ظلم نه کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله یتیم څوک په ژړا کې د الله عرش پړه کېدو شي او بیا پرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي اے پرشتو لاړې شئ ښکته ځمکې ته دا ماشوم چا په ژړا کو هغه یتیم چا په ژړا کو چې ماتې پلار اغستی دی دا څوک ژړوي. یتیم سره به ظلم نه کوي یتیم سره به خیرخواهي کوي څومره چې درنه کېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي په کورونو کې بهتر کور او غوره کور او بختور کور هغه دی په کم کور کې چې د یتیم کفالت کېږي او د هغه خیال ساتلی کېږي. دا ډېر بختور کور دی چې په کم کور کې یتیم موجود دی او دا کور والا د هغه کفاله کوي ظلم ورسره نه کوي زیاتی ورسره نه کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی په کورونو کې بدترین کور ناکاره کور بې برکته کور هغه کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي او ظلم کېږي. دا په مخ د ځمکه بد کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي. نو د یتیم به ډېر زیات خیال ساتي ځکه دا بې اثرې دی د ده څوک نشته دی د ده د رضا کولو هم څوک نشته دی چې په ژړا شي د ده د پخلا کولو هم څوک نشته. نو د کمزورو خلکو په خپله معاشره کې ډېر خیال ساتئ ډېر خیال ساتئ. د کمزورو سره ظلم مه کوئ کمزورو سره ظلم مه کوئ زیاتی مه کوئ الله پې ډېر خفه کېږي الله پې ډېر خفه کېږي. د یتیمانانو د کونډو د غریبانانو د مسکینانو ډېر خیال ساتئ الله به درنه ډېر خوشحاله وي ځکه او په خپل مال کې د دې خلکو حصه کوه په خپل مال کې د یتیمانانو د کونډو د مسکینانو د دې حصه کوه ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
وی د چا په مال کې چې د کمزورو حصه وي الله دغه مال چرته نه بندوي او نه ختموي. کوم مال کې چې د نورو خلکو حصه وي الله چرته دغه مال په دې انسان نه بندوي، ځکه دومره د یو انسان د برکته به الله تعالی دا مال درکوي. په خپل مال کې د غریبانانو د یتیمانانو د کونډو د دې خلکو ډیر خیال ساتي، ډیر خیال ساتي. سوچ وکړه که نه، ځان ته لږ سوچ وکړه، ځان ته لږ سوچ وکړه. 2 ورځو له بیمار شي یا چېرته لاړ شي د بچو در سره څومره فکر وي، څومره فکر در سره وي. لږ غونته بیمار شي دا سوچونه کوي یاره زما د بچو به څه کېږي. چېرته په مسافرۍ لاړ شي ټوله ورځ در سره دا سوچ کوي چې د وړو به څه شوي، د ماشومانو به څه شوي. د کوم ماشوم چې پلار نشته د هغه فکر دې کړی دی، هغه خو د سره پلار نشته دی، هغه به څومره ضروریات لري، هغه به کمې کمې خبرې ته حاجت نه لري، خو څوک یې نشته دی. نو د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي 7 هلاکونکي څیزونه د دې نه ځان بچ کړئ. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې انسان هلاکوي نو دا انسان په هلاکت کې خو شک نشته دی که نه. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي، انسان تباه کوي، د ایمان نه خلاصوي. نو نبی علیه السلام فرمایي د دې 7 نه ځان وساتئ. کم کم؟ یو نبی علیه السلام فرمایي الشرک بالله، د الله سره شرک کول، دې نه ځان وساته. شرک ته هلاکوي، چې شرک ته وکړو د ایمان نه خلاص شوي. هر څه کوونکی الله دی، د الله سره په دې کائناتو کې څوک شریکو نشته دی، په هیڅ شي کې ورسره شریک نشته، په هیڅ چیز کې. ځان د شرک نه وساته. دویم نبی علیه السلام فرمایي والسحر، جادو نه ځان وساته. جادو نه، الله دا جادو انسان د ایمان نه خلاصوي. جادو انسان د څه نه خلاصوي؟ د ایمان نه خلاصوي. کوم انسان چې جادوګر ته لاړ او جادو یې پرې وکړو ځان یې د ایمان نه خلاص کړو. د جادو نه ځان ساته. او دا جادو خلک دا ډېر نن سبا عام شوی دی، ګورئ ډېر زیات عام شوی دی، کوونکي هم ډېر دي او چې چا لذي هغه ورلم کوي. د خلکو هم بل کار رخصه په جادو کوړو منترو پسې ګرځي، او داسې خلک هم شته چې نو سره د خپل ایمان فکر شته، نو سره د بل انسان د ایمان فکر شته. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، د یو مسلمان د قتل نه ځان وساته، ځکه مسلمان بې ګناه قتلول دا ځان اور د جهنم ته غورځول دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و یو مسلمان قتلول په الله دومره ګران دي، دومره ګران دي چې دا 7 واړه ځمکې او دا 7 واړه اسمانونه دي تباه شي، خو چې یو مسلمان قتل نشي. مسلمان قتل کول په الله دومره ګران دي. دارنګې څلورم نبی علیه السلام فرمایي واکل الربا، سود خوړل. سود د انسان د ایمان نه خلاص. او پنځم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل، د یتیم مال خوړل. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي انما یأکلون فی بطونهم نارا، د یتیم مال خوړل دا ګیډې ته اور اچول. ځکه دا یتیم مال دی وخوړل، د دې نتیجه دا ده چې اور ته بځي.
او شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په غزا کې کافر ته شا ګرځول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. اوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قذف المحصنات پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. د زنانو د یو بل سره جنګ شي نو څومره تهمتونه په یو بل لګوي. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. دومره تهمتونه په یو بل لګوي پاک دامنه ښځه به یې د هغې لمن به چا نه یې لیدلي دا ورته چې په کنځلو شروع کړي نو ته به وایې چې خدایه پاکه دا څه دي. یا زمونږ خلک چې د یو بل سره دوه خبرې وکړي نو د مور او د خور کنځل کوي که نه کوي. ستا مور داسې او ستا خور داسې. د الله نه ویریږه، د الله نه ویریږه. د هغه مور پاک دامنه ښځه ده، د هغه خور پاک دامنه ښځه ده، تا پې تهمت ولګوو د الله نه نه یریږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا ځان هلاکول دي، ځان د ایمان نه خلاصول. نو په دې کې یو څه شی و د یتیم مال خوړل. د یتیم مال خوړل، د یتیم د مال نه به ځان ساتي. الله یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره ناست دی. دې دوران کې یو یتیم راغی. یتیم راغی د الله پاک پیغمبره مونږ په کور کې 3 تنه یو. زیما زما یوه خور ده او زما کونډه مور ده. د الله پاک پیغمبره پلار رانه الله اغستې دی، مونږ یتیمانان یو او مور مې هم کونډه ده. خو د الله پاک پیغمبره 3 ورځ ده چې په کور کې د خوراک څه نشته. خوراکو زه اکثر وامه هم کونډه ښځه چې وي د اکثر مړه وي. کونډه ښځه اکثر مړه وي. څنګه مړه وي؟ دې بچي چې کله ډوډۍ خوري که نه نو ډوډۍ خو کمې وي نو دا وایي ما سار خوړلې د هغه لا نه د هضم شوي، زه مړه یم زه نه خورم. وږې ده خو پته ورته ده چې ډوډۍ کمه ده چې زه وخورم زما بچي به څه خوري. د اکثر وي زه مړه یم. دا د خپلو بچو دپاره اکثر دا خبره کوي زه مړه یم ما سار خوړلې د هغه مې پړه اوړې راوړې لازم شوې نه ده. داسې نه وي، دا وږي وي خو ډوډۍ لږې وي او بچي وږي وي. نو دا وایي زه مړه یم زه نه خورم تاسو وخورئ. د الله پاکه پیغمبره 3 ورځ ده زموږ په کور کې څه شی نه پخېږي. زه هم وږې یم، مور مې هم وږې ده، خور مې هم وږې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی الله عنه طرف ته وکتل وی بلاله پاسه کنه ورشه ازواج مطهرات په کورونو باندې وګرځه کو څه پکې دي یتیم لراوړه لاړ شه زما بیبیانو زما په کورونو باندې وګرځه کو څه خوراک پکې چې دی یتیم لور کو کنه. ځکه د نبی علیہ السلام د کور سو خالی لاس نه دیتلی. د نبی علیہ السلام د کور نو سو خالی لاس نه دیتلی. بلال رضی الله تعالی فرمای وی د نبی علیہ السلام د بیبیانو په کورونو وګرځیدم په کور کې سوي نبی علیہ السلام له یو یتیم راغلی هغه له یې راکړی چې ورکوله. په ټولو کورونو چې وګرځېدم ما ته 21 کجوري راټولې شي، صرف 21 کجوري ما ته راټولې شي. هغه مې راوړي نبی علیہ السلام ته مخې توقیع ودی الله پاک پیغمبر د بیبیانو سره خو دغه کجوري وي نور څه نشته په ټولو کورونو کې. نبی علیہ السلام چې بلال راکړه دا کجوري نبی علیہ السلام کجوري واغستې داسې خولې ته یې نږدې کړي او نبی علیہ السلام څه ویل خو مونږ پوه شو چې نبی علیہ السلام د برکت دعا غواړي. کجوري چې خولې ته نږدې کړي که نه او نبی علیہ السلام پټ پټ څه ویل وی دومره مونږ پوه شو چې نبی علیہ السلام د برکت دعا غواړي. چې کله نبی علیہ السلام په یو شي کې د برکت دعا غواړي به کم شي چېرته کمیږي. بلال رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله کو 3 کجوري وې نو به 13 ورځې خوړلې وي چې د نبی علیہ السلام د برکت دعا کړې وه.
درې کجورې سره دا خو یوې شوې. نبی علیہ السلام کې هغه یتیم له ورکړې بچي دا والا دا کور ته اوسه خو سهار تیم خورئ او ماښام تیم خورئ. سهار تیم خورئ او یوازې به دې ته نه خوري په خپلې خور تیم خوروه او یوازې خور نه په مور تیم خوروه. درې واړه د دې نه سهار او ماښام خوراک کوئ. یتیم روان شو. بلال رضی الله عنه ته فرمایل ای بچیا دا ګوره معمولی اونه ګڼې دي کې نبی علیہ السلام د برکت دعا کړې ده. وی هغه یتیم چې روان شو داسې اووت د مسجد نبوي نه لږ لاړ. نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه د خپل ځای نه پاسېد غلی پاسېد. نبی علیہ السلام په نظر کې ساري. معاذ ابن جبل په دې یتیم پسې شاته روان دی چې لږ فاصله کې لاندې کو نظر یې ولا په سر باندې لاس کېښود. چې داسې لاس یې پرې کېښودو او بیا یې ښکل کو. معاذ ابن جبل ته واپس را روان شو. چې کله راغی د نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړو معاذ ابن جبله په دې یتیم پسې ولې لاړې او په دې سر دې ولا لاس ولې کېښودو؟ د الله پاک پیغمبر تا رسمي پې وشو خفه شوم پې دا سر باندې مې ولا لاس ځکه کېښودو چې تا رسمي پې کېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ای زما صحابه کرام واورئ چا چې د یتیم په سر باندې لاس کېښودو او د هغې د لاندې څومره ویښته راله دومره به ورله الله نیکۍ ورکړي، دومره به ترې الله ګناهونه معاف کړي او دومره به یې الله درجې اوچتې کړي، دومره به یې الله درجې اوچتې کړي. الله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو بله موقع وفرمایل وی چا چې په یتیم باندې ډوډۍ وخوړوله د یتیم کفالت یې وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا. دا دوه ګوتې یې داسې کړې د شهادت ګوته او دا منځنۍ ګوته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی چا چې د یتیم کفالت وکړو زما سره به په جنت کې داسې یو ځای څنګه چې دا ګوتې یو ځای دي داسې به په جنت کې یو ځای چا چې د یتیم کفالت وکړو. د یتیم کفالت کوئ، د یتیم کفالت کوئ. ما چې کله خپله مدرسه جوړوله ما ته یو تن د سعودي عرب نه ټلیفون وکړو مولانا صاحب کو یتیم خانه جوړی چې زه یې جوړه کړم. ما یاره یتیم خانه خو نه جوړوم مدرسه جوړوم، یتیم خانه نه جوړوم مدرسه جوړوم. او خیر دی که ته پکې څه تعاون کولی شي وکړه که نه شي کولی الله به یې جوړه کړي، الله تبارک وتعالی به یې جوړه کړي. خو یتیم خانه نه جوړوم ځکه د یتیم خانې ډېرې لویې لویې ذمهوارۍ دا بیا زه سر ته به ونه رسوم. ما مدرسه جوړه کړه خو چې کله مې د مدرسې افتتاح کوله نو دا مې ووی زما په مدرسه کې به یتیمانان بالکل مفت وي، بلکې یوازې مفت نه د هغه د جوړې جامې پیزار د اخترونو د سکول څومره خرچه چې انشاءالله دا به زما مدرسه برداشت کړي. دا اعلان مې وکړ او زما په مدرسه کې همیشه د پاره د یتیمانانو د پاره به یوه کوټه وي، د دوی د پاره به مخصوص تعداد وي. د مدرسه کې مې ځکه یتیمانان واغستل که نه چې دلته یتیم ته ډېره حوصله میلاویږي. زما سره مدرسه کې یوازې یتیمانان نه دي، زما سره د ډېرو د مالدارو خلکو بچي دي. هغه په خپله باندې په خپله خوشحالۍ باندې ماهانه فیس هم ورکوي، 1000 روپۍ فیس د میاشتې ورکوي. مالدار خلک دی د هغې بچي دي هغې ته 1000 روپۍ څه دي په خپله مرضۍ سره ورکوي. د مالدارو خلکو بچي دي را سره خو یتیمانان پکې ما اغوستي دي. د یتیم ته حوصله میلو شي دی په مدرسه کې دا نه و چې زه په یتیم خانه کې یم، دته دا احساس کمتري نه کېږي چې زه په یتیم خانه کې یم. وایي زه مدرسه کې یم، زه سبق له راغلی یم. نو په کوم دسترخوان چې د مالدار بچی ډوډۍ خوري په هغې دسترخوان باندې یتیم خوري.
په کوم ځای کې چې د مالدار بچی سملي هلته یتیم سملي نه، یتیم ته احساس کمتري نه کېږي. او الحمدلله موږ پکې یتیمانان اغوستي دي او زموږ اداره د هغې ټوله خرچه برداشت کوي. الحمدلله زه یې نشم برداشت کولی، زه به څه وکړم، خلک یې برداشت کوي. الله. نو انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنة هکذا، نبی علیہ السلام فرمایي یتیم او د یتیم کفالت کوونکی او زه به په جنت کې یو ځای د یتیمانانو ډېر خیال ساتئ، د یتیمانانو کفالت کوئ. زه خپله اوس مې د یو بچي داخله وکړه، دی رالم لږ ناوخته راورسېدم، سهار مې زه نه وم. نو ما چې د بچي داخله کوله خو وشوه چې په دې واپسۍ کې را روانم، یقین په الله وکړه ما په دې ګاډي کې ځان ته یو سوچ کوم، مې دا روغ هفته وشو په دې داخله زه ستړی شوم. ډومیسایل جوړ کا، پارمبي جوړ کا، د پټواري نه دستخط کا، د ډي سي د دفتر نه دستخط کا، داسې ده که داسې نه ده. پام ورشه انلاین ډک کا، فیس جمع کا په بینک کې. مې دا هر څه خو زه د خپلو بچو دپاره کوم. حیران دا و چې د کومو بچو پلار نشته، یتیمانان دي، هغه کونډه به څه کوي، هغه به څنګه داخله کوي، هغه تورسرې به کم ځای ته منډه وي، هغه د ډي سي دفتر ته ځي، هغه به پټواري له ځي، هغه به بینک له ځي، کم ځای ته به هغه ځي، هغه په دې څه پوهېږي. الله. د یتیم ژوند ډېر ګران، ډېر زیات ګران. د دې وجې نه په قرآن کې د یتیم ذکر 30 پیرې شوی، 30 پیرې، 23 بار د یتیم ذکر شوی دی، د هغه د حقونو ذکر شوی دی. ازام چې د ټول نه زیات یتیمانان به په پښتنو کې، د ټول نه زیات یتیمانان به په چا کې؟ په پښتنو کې. ځکه پښتانه یو بل هم وژني، صحیح شو، او په حادثاتو کې هم ډېر مري، یو بل هم ښه په ځوانو کې وژني، په یو بل پسې په ټوپه کې راغستې یو بل وژني، هر سړی د بل په مرګ پسې ګرځي. دا نه ګوري چې زما خو د دې سړي سره دښمني ده، یقینا دا خو مې بد شي، خو چې دې مړ کړمه نو د دغه تور سري چې په کور کې ناسته ده، زه چې دې مړ کړم نو د ده خو نابالغه بچي دي، هغه به څه کوي. ما ته تېر ورځ کې سړي ټلیفون وکړو، د هغې سړي ډېر بد راته بیان کړو، حتی در دې پورې چې زما بېعزتي کړې ده. نو مولي صاحب چې زه یې ووژنم زه خو به پې ګناهګار نه یم که نه، مې دا پتو خو نه در کوم چې دا سړی ووژنه، دا پتو خو نه در کوم چې ووژنه، دا اختیار تا ته نشته. خو مې زه دا سړی ډېر زیات بد شو. مې په کور کې ښځه شته؟ یو ښځه خو شته. مې بچي شته؟ یو واړه بچي دي. مې دا سړی وله ګټه وټه کوي، او مولانا صاحب مالدار سړی دی، مې دی چې مړ کړي نو دا ښځه به یې څه کوي، دا بچي به یې څه کوي، هغې ګناه شته؟ وایي نه مولي صاحب د هغې خو ګناه نشته، خو واړه بچي دي. مې لږ په هغې به رحمېږه، هغه ولې یتیمانان کوي. سړی غلی و، ما ته ویل مولي صاحب داسې خبره دې راته وکړه چې بلکل حیران دې کړم، اړو جواب را سره نشته ستا د دې خبرې. یقینا دا سړی ډېر بد دی، خو چې دی زه مړ کړم نو هغه یتیمانان بچي به یې څه کوي. مې معافي که، الله به ستا ډېر عزت سیوا کړي، هغه ستا بې عزتي کړې ده، الله به دې عزتمن کړي. نو به هر حال د کمزورو ډېر خیال ساتئ، د ضعیفانو ډېر خیال ساتئ. په دې سیلابونو کې ډېر واړه یتیمانان شوي دي، د هغې خیال ساتئ. په خپله
علاقه کې چې کله روژه راشي زه درته چغې وم هم بل هېڅ چاله مالې مدرسې له مه راکوئ هم ځان له په دې محله کې کونډې یتیمانان وګورئ او په هغې باندې دا پیسې څه کوئ تقسیم کوئ نو د کمزورو خلکو ډېر خیال ساتئ الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا چې خسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز خسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام